مو ته یو سړی وویل هسې کله کله په خبره کښې ډېر خوندور مجلس سړي ته ذهن ته شو مو ته یوه سړی وویل چې رئیس داسې دا مدرسه دی دو په مخ خو لوی ګرون یې زه 50,000 روپۍ درکوه دا یعنې خو ګردی کولو داو بیا ارته کې مو چې قرآن داو خو یوه نه درته وکړه بیا څرنګې داو درته وکړه نه ویې وي چې بیا څرنګې سړی 50,000 روپۍ مورې زاکوت مدرسه ته ورکوې که مو ته چیرې ګیفټ هدیه مو نازاوې که مو نازاوې ګاګې یو کل سکه تل عمر داو درته کوه چې مې پېټراول یې پیراوي لباس مې پیراوي خواروک څوک پکښې وڅره که ادا کوې زاکوت اتوی ټکی شه زه خو یوه داونه درته وکوي چې ویلې سړه دومره تر نظر یې خبره کوي مور چې ګوره مور ته چې ګوره ګزاره په چاردو زه ډېر برایټ مایندډ یا ساختابی نه یا پتری نه یا چې ته مو ته روکوې زاکوت ورسره مې په دا ټکي ښه پابند کوې چې یو کولو دا وکوې دا مفتیونو نه پوښتنه وکړه چې دا کوت تو ادا شه که ادا دی نه شه زه ویلې تو کاندې ته وچوم خو مو دا خو نه ورکوې مدرسه ته ورکوې ما یې ورکوه زه خو کم از کم تو زاکوت نه خروپوم تو زاکوت زه ویله خروب که چې یو کول داو ته تړې کمو ته روکوې یو کول نه ستر عمر داو درته کړم که ورکوې مدرسه ته پې تاړې مو تو زاکوت ادا نه شه وشرطه عند ادائه نیت زکات خالصتا ای بلا امتزاج الغیر بل بالکل څه نه ورګډوي چې ته کله زکوت ادا کوې که ورته ودې ویل چې زکوت ورکوه کرچ مې وایه اچینی بوریر لاکا که نه د زکوت وشه نه د فرض ادا شول هیڅ ته نه وشول خیک ته دا ریپیل وړلی امیجو کلیول و والد صاحب مې دا خبره کوله سړی نوم نه وخله بیا په غیبات کښې شي دا ټکی مو خپل ځنه اورېدلی دی چې یوه سړي ته ویلي وولې سیکو 15 ګاډۍ وې ګاګې سیکو 5 وی چې آپ لون کا دا په سیر زامن په دوبې وي دا په زکوته د روان صاحب په 1400 روپۍ زکوته کښې ریټ یې حق خپل پې ولګوو وکیل حق خپل شه خلیفه حق خپل شه قاضي حق خپل شه مفتي ټکی مو ته یو دی تقریبا 23-24 سالو 25 سالو کېږي ماکسیمم څلو کېږي نو ټکی خو مو ته یو دی ویس دا مسلې زکوته مقابله هغې سړي مو ته دا خبره یوده شوه بله خبره ده چې یاره زکات نه ادا کوي والد صاحب مې ویل چې پلونکي ته چیرې چا زکوت ورکړی و په کلي کښې بیا ویګا ورته ویل چې داسې وکړه چې په دا پارټي وویست بیا یې به ووړوه چې ده ورته چې څه شی وی چې خو په دا پارټي بیا به ووړوه وی چې بیا ورته وویل چې کور ورته اجا ورکړی وی چې پا قرآني دا لوړ وي چې اګوڼو ورته کیسه کوي مو ته دا پته ولګېده چې دا زکوت نه و په شریکاتو ونیوله د سړي دراز مې چې یې ګرلاسي مخته ورته وچوله دغې زکوت په مد کښې چا نه مفادات کش کول مو ته څوک حاجي ویایي مو څوک عزتمن وبولي مو څوک ښه سړی وبولي دا زکوت نه ادا کېږي د ټولې علما په دا اتفاق دی په دا کښې د په ځینې صورت کښې د شرک خطره هم او زه په ایمان درته یم چې په دا مد کښې کوم تضلیل روان دی د دینداري حال کې د مذهبي حال کې یاره مالداره تو سره دا یوسف چا کړی دی چې دا روپۍ تو په سید ګاټلې دي زه تو زکوت وړر نه څه نه جایز دی مو ته وخستل اروم دي کالون یاره تو یې قبضي کړي دي د قبضې اروم ولې دا زکوت زه قبلو تو سره مالداره دا یوسف چا وکړه په دا کراچۍ شوي چې دي په لنډي راشي د راولي دي څه بولي شناختي کارت پې کسي ډیټا چیک کوي زکوت یې ادا کولې دا طریقه شریعت حکم دا دی څومره کوشلی عالم روشي څومره کوشلی جیت سړی روشي هغې و تبلیغي مو ته ډېره ښه خبره وکړه چې امام تر سټ ودرې چې کله وایي چې نحمد ونصلي ویرونه زه خو چندا ته هروغلی که زکوت وي که څه وي وایي چې هغه لار صف ناامید غږ په دا عالم وکړو چې مړه کوه ته لار ټکری وچوه ای ذاتما سړی بیا لوړ شي د سافلۍ په ځای بیا ودروي لکه د شریعت طریقه دا نه دو انسان د عزت خیال خو سوتی که چیرې څوک خفه کېدل ها چې د زکوته روپۍ ډېرې درانې دي بیا یې چې ویرې کان یا د زکوت ورته وکړه لوړ دا ټکی کامه چې دا په زکوته قابلې کا انسان د عزت خو څه خیال سوتی انسان خو څه شرافت خو وي څه احترام خو وي څه ریسپانس خو انسانیت غریب دا ویلی نه وي او مالدار چې بیا په کې باندې شاک شوي ادې بیا په مخ نکار ها جوړوي آی چې بیا ماما که چیرې میږه د الله د پوره دغې زکاتي ادا کولی نو په یوه قبیله کښې غریب وای نو په یوه فیملي کښې غریب و مجبور وای نو یو بیمور ته چا ګړ د چاندي کولی او نو داس وای چې د ویسیاره زه مالدار یم
مو په قبیله کښې خلک د غربت نه داسې دی چې ډېر مجبور دی قرضي وخلوي چې پلون اعلان زه ورته وکړه چې په کراچۍ کښې جامعات جوړوه اعلان زه ورته کوه چې یاره کس پړی خان شمه پلونکی فانکشنل تا غریبونه په نومه در یاره مو داری پیش شي ها قرآن خدای سي چې اول اقربا دي رشته دارون دي والیتام والمساکین قرآن په دا ټکي ډاک دی خو ټولو شهرت دی پاپولاریټي حاصلول دي سټیټس حاصلول دي د الله د پوره دی صحابه دا خدا مالدارون په ځون احسان ګاڼي چې مو د دولت مردود خیره چا قابل کړ ویلې صحابه نه ویني فضایل اعمال چې دا تبلیغون بیانوي ګایزو صحابي زاکوتری ګډه و خاص وګاوي کورولا ته دا چوچو وی چې پلون کې ګرد وشول د په مدینه کې خو چې چاته ویراله بیا ورته و چې دلګي همیشه خو ګایز شته وګا الله مالک ته 10 بنده ته ورشه چې د ګایز یې نه وي زکات سړای دی وخستره دا خې تو محسن ده چې تو زکات قبلوي لہذا میش د شریعت په احکام اسلام صحیح چهره یا پته نشته نه پیش کیږي میشه مال ور نه پکوي دغه واجنه زکات په باب شډیر احکام پوتې دي په بیا ورې سره بیانوي چې چاته دا ورکولای شي مور پلور ورنا خواندې تر تربیر چاته ورکولای شي چاته نشه ورکولای په دا پوت وطن شوی چې سړایو په باندې دولت ډیر و ورنا ډیر وی چې وی ورته وشای دا تا کچ دا ته بیا زکوت ورکوي ځکه چې شای ډیر پرته چیرې اول درسه و چې په بویدای ورته وشای کا چې بیا زکوت دا ته ورکوي چې دا زکوت لري په هغه مسلمان ته وړي نشي مور په بلور زکوت نه و وظیفه دا مسله دا ټیک بیان کړه الله جل شانه دا وکي چې د میش خپل اموال صدقات واجبات فریضه او نفلی په صحیح مصرف باندې خرج سبحانك اللهم